نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. رواه المسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ټول مخکې تر ټولو اوریدونکو په خدمت کې درخواست کوم چې کې مریم ډیر زیاته خراب ده، د تبې وجه هم ده، نو مختصر د کلمې طیبې فضیلت بیانو چې د کلمې طیبې فضیلت څه دی، د کلمې طیبې اهمیت څه دی. نو د کلمې طیبې چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله ده، د دې باره کې مختصر وضاحت کوو چې دا کلمه یو انسان وایي نو هغه څه میلاویږي او د څه شي مستحق ګرځي. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نشته یو بنده چې هغه لا اله الا الله وایي او دا به دې باندې مړ شي، دا به الله رب العالمین فرمایي دا به جنت ته داخليږي. یعنی کم یو انسان چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله وایو، نو دې بنده د پاره د الله رب العالمین د طرف نه جنت لازم شو چې دا به جنت ته ځي. دا به خامخا چې د یعنی نشته یو بنده چې هغه دا کلمه وایي چې لا اله الا الله او دې به دې باندې مړ شي، نو دا انسان به جنت ته داخليږي. یعنی جنت ته د حصول ذریعہ دا لا اله الا الله محمد رسول الله ده. دیو جنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفوس کوم چې په دین کې او په دین اسلام کې د نجات ذریعہ څه شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها فهي له نجات. چې هغه چې کومه ما کلمه لا اله الا الله قبول کړې ده، نو دا کلمه ما بخپل تر باندې ویله او زما تر دا کلمه دا رد کړه، نو په دې کې نجات دی او کامیابی ده که زما تر دا کلمه ویلی وي. ظاهره خبره ده چې د دنیا د مصیبتونو د پاره او د دنیا د مشکلاتو د لرې کولو نه انسان د چې کله نجات میلاویږي او هغه ته حفاظت میلاویږي، نو دا په لا اله الا الله باندې میلاویږي. ځکه چې په دنیا کې هم انسان ته مشکل او مصیبت برسي کده لا اله الا الله نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم ما در دې خبرې حکم شه امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، چې ما در دې خبرې حکم شوی دی چې د خلکو سره وجنګيږي چې خلک لا اله الا الله وي. نو چې کوم سره لا اله الا الله ونه څو شو، ومن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه. چې کوم یو کس دا کلمه ویل چې لا اله الا الله دا، نو دی انسان زمان خپل مال او خپل عزت چې کوم دی دا محفوظ کو. خو الا بحقه، مگر په حق د اسلام باندې، وحسابه علی الله، او حساب دی په الله تعالی باندې دی. یعنی چې کوم یو انسان اغه لا اله الا الله وایو، نو د عام مسلمانانو په شان که ظاهری تور د لا اله الا الله وای نه وای، نو د مظاهری تور باندې مسلمانانو به دغه مسلمانۍ اقرار کوي، نو حساب دغه په الله تعالی باندې دی. دغه یو سره لا اله الا الله وای وردا دی الله توحید اقرار کوي، د نظرون الله خبر دی، الله عالم دی چې دنه د بزرګی څه کی. دی حدیث معلومه دا شو چې کلمه طیبه د آخرت د سزاګانو نه بچ کول کوي، د اخروی سزاګانو د بچول نظریه د لا اله الا الله، او دغه شان د دنیاوی مصیبتونو د لری کول لپاره هم دا کلمه لا اله الا الله چې کوم انسان لا اله الا الله وایي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: جددوا ایمانکم، تاسو د خپل ایمان تجدید کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل ایمانو تازه کوئ. کله یا رسول الله وکيف نجدد ایماننا، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کړی چې موږ خپل ایمان نو څنګه تازه کوو؟ قال اکثروا من قول لا اله الا الله، تاسو زیات دا لا اله الا الله وایي، زیات وینا تاسو د لا اله الا الله کوئ.
ځکه به کثرت کلمه طیبه په وجه باندې د انسان ایمان تازه کیږي او د تازه والی په وجه باندې انسان در دنیا سکون او راحت ملوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې د ایمان تازگی په نورې بدني عبادتونو سره دا هم راځي خو په لا اله الا الله سره راځي. دیو جنا چې لا اله الا الله بنیاد ده، دا جرله ده او دا باقی دي شاخونه دي. چې کله انسان لا اله الا الله ویلی نو جرله مضبوطه شو، جرله مضبوطه نو باقی شاخونه دا هم مضبوطي، او چې کله جرله مضبوطه نه نو باقی شاخونه هم او خاخونه دا به مضبوط نه. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الایمان بضع و70 شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماته الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. ایمان صدبر او یا سانګي دي شعبې دي، افضل بده کې لا اله الا الله دا او ادنا بده کې چې یو تکلیف ده شیز دا دا لارنه لري کې او حیا دا شعبه د ایمان ده. نو دیو جنا دا معلومه شو چې کلمه طیبه دا ډیر افضل عمل له او لوی عمل له، خو د صحت او د مری د تکلیف په وجه باندې به ان شاء الله العزیز سبب باقی باس د کلمه طیبه دا ذکر کو چې کلمه طیبه پاکي دا انسان وای نو دا کې دغه څه پیدا ملويږي او د کوم مشکلاتو انسان لري کیږي. نن صرف د مړی د خرابېدو په وجه باندې زکام د شکایت په وجه باندې نن د دې ویډیو د اختتام تر رسو. آخر में उन साथियों को, उन भाइयों को जो मेरे सपोर्टर है, मेरे मुआविन है, उन सब के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तमाम मुश्किलात और मुसीबतें दूर फरमा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत फिरदौस अता फरमा और दुनिया में उनको इज़्ज़त और दुनियावी तमाम हाजात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनकी पूरा फरमा। और तमाम भाइयों को दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा इस तरह हमारा मुआविन बने, हमारे सपोर्टर बने और हमारे सपोर्ट करके इंशाअल्लाह मैं आपको दुआ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।